دا هغه منافقان یادې چې مدینې نه بار تللی دي. لیکن کہ شعر کے دا اللہ دا رضا دا پا دا دا قرآن پاک درس ترجمہ لفظی پر لفظی پختو اردو دواړو کې سورۃ النساء 90 تر 91 نمبر آیات پورې. دشمنانو ملګرتیا کوي، د دې حکم دا دی چې دی ووجنئ. تاسو ته دا پته ده چې قرآن پاک منګ او تاسو سمجاوي او منګ او تاسو ته داسې خلک ښي او د داسې خلکو نشانیانې ښي. دا د مدینې او د مرکز دند منافقان نه دي چې هغې په خوله باندې امن او اسلام وینا کوي، کم چې د مرکز نه بار وتلی دي لیکن په زړونو کې هغې د اسلام د ختمېدو کوشش کړي. په اسلام راوستو باندې هغې خوشحاله نه دي، په اسلام قانون باندې هغې خوشحاله نه دي. د هغې حکم دا بیان شو. نن په دې آیاتونو کې په دې درس کې تاسو ته د انسان اصلي چهره بې نقاب کوي. اوس درې نور قسمونه ذکر کوي او لږ شان سوچ وکړئ چې یو کس دی او هغه تا سره د دوستۍ لاس میلاوي او وایي چې تا سره زه دوستي غواړم، خو په اړه کې د رستو نه د دشمنۍ خیالاتو کې دی چې دې به زه په څه طریقه ختموم چې د سره دوستي جوړه کم او دې ختم کم. نبی علیه السلام ته الله وی او صحابو ته دغه قسم منافقان چې دو پړک دي. نن په دې درس د قرآن لفظي ترجمه په پښتو او په اردو دواړو کې د سورۃ النساء 90 نمبر آیات 90 تر 91 پورې دا دې ټولو خبرو حقیقت کولاو لفظي ترجمه بیانوي. په خوله یو څه وي او زړه کې بل څه دي، تاسو ته یو څه وي او کوي بل څه. او قرآن پاک کې الله پاک موږ ته صرف عبادت نه ښیي بلکې د انسانانو نیتونه هم موږ ته سمجاوي چې د پلاني انسان نیت څه دی او امن او صلح نه غواړي او لاس د جنگ نه بندي، نو بیا ستاسو هم لاس بر دی. فخذوهم نو وی نسئ وقتلوهم وی وجنئ چرته چې بیا مومئ. او د داسې خلکو سره به څنګه زندگی تیری. نن د سورۃ النساء 90 نمبر آیات 90 تر 91 نمبر آیات پورې موږ او تاسو ته داسې کسان ښیي چې کم کس په رښتیا باندې امن غواړي او کم کس دی چې هغه دوکه کوي او په دوکه سره یعنی امن نه غواړي، هسې دوکه کوي. اوس د دې ځای نه قرآن درس د قرآن ترجمه شروع کېږي، اخره پورې ګورئ او لایک یې کړئ او شیر یې کړئ د الله د رضا دپاره. دا هغه منافقان یادې چې مدینې نه بار تللی دي، دشمنانو ملګرتیا کوي، د دې حکم دا دی چې دی ووجنئ. دا د مدینې او د مرکز دند منافقان نه دي، کم چې د مرکز نه بار وتلی دي د هغې حکم دا بیان شو. اوس درې نور قسمونه ذکر کوي. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق. یو هغه منافقان دي چې مدینې نه بار تللی دي او هغه کافرانو سره یو ځای شوي دي چې هغې سره مسلمانانو لوز کړی دی، د امن معاهده شوې ده چې دی به یو بل سره جنگ نه کوي. نو اوس که دی سره جنگ منه دی نو دی منافقانو سره هم جنگ منه دی. دا دویم قسم شو. دریم قسم هغه چې هغې خپل عاجزي مخامخ کی چې موږ د جنگ نه یو او جاؤکم حسرت صدورهم، نو دی سره به هم جنگ نه کوي. څلورم قسم ذکر کوي ستجدون آخرین یریدون، دی منافقانو سره به جنگ کیږي. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق. اول قسم منافقانو سره او جنگي گئی. الا الذين مگر هغه څوک يصلون چې یوځای شوي دي الى قوم یو قوم سره بينكم وبينهم ميثاق
چې ستاسو او د دې ترمنځ لوز او معاهده شوې ده. مدینې نه بهر یو قبیله ده، یو قوم دی او دی کافر، تاسو ورسره لوز کړی دی د امن، یو بل منی به حمله نه کو. یو کال، 2 کال، 3، 15، 10 چې څومره معاهده شوي، یو بل منی به حمله نه کو، گزار به نه کو، قتال به نه کو، جنگ به نه کو. دغه منافقان لاړل او دی سره دیره شو، نو دی منی به هم حمله نه کوي. الا الذين مگر هغه څوک یصلون چې یوځای شو الى قوم یو قوم سره چې ستاسو او د دې ترمنځ لوز شوی دی د امن، او جاؤکم یا راغله ستاسو خواته. دا دریم قسم یادی. او جاؤکم یا راغله ستاسو خواته حسرت بن شوی دی، تنگ شوی دی، صدورهم سینی د دی، سینی بند شوی دی د جنگ نه. او جاؤکم یا راتله وکړه تاسو ته حسرت چې بند شوی دی، تنگ شوی دی سینی د دی، ان یقاتلوکم د دې چې جنگ وکړي تاسو سره. الله یقاتلوکم د زړه زور ختم شوی دی، عاجز دی، تاسو سره د جنگ پوزیشن کې نه دی. او جاؤکم یا راشی تاسو ته حسرت صدورهم تنگ شوی دی سینې زړونه د دی، ان یقاتلوکم د جنګېدو تاسو نه، او یقاتلو قومهم یا د جنګېدو خپل قوم سره. ان یقاتلوکم چې دشمن سره یو شي او تاسو سره وجنګيږي، دا هم نه غواړي. او یقاتلو قومهم یا تاسو سره ملګرتیا وکړي او خپل قوم سره وجنګيږي، دا سه هم نه کوي. نو خپل عاجزي ښکارا کړه، دې سره به جنگ نه کوي. درې قسم شو. ولو شاء الله کا غوخته الله لسلطهم نو ضرور کړي به غالب کړي به دی علیکم پتا سو باندې، فلقاتلوکم نو خامخا جنگ دلی به تاسو سره. الله د دې رعب ختم کو او د دې زړونو کې تاسو رعب واچاو، او تاسو سره جنگ نشي کوله. فإن اعتزلوکم نو کدی بیرتشی د تاسو نه ډډو کی تاسو نه بیل شي ځان لشي تاسو نه، فلم یقاتلوکم نه جنگیږي تاسو سره، والقوا او غرزی پیشکش کوي الیکم تاسو ته السلام د صلح، تاسو سره جنگ نه غواړي او تاسو نه امن غواړي او د امن پیشکش کوي. فما جعل الله نو نه دې ګرځولي الله لکم تاسو لرا علیهم پدی باندې سبیلا سلار د جنگ، نو بیا ور سره مو جنگيږي. اول قسم منافق سره و جنگيږي چې مدینې نه بار شوی دی، دشمن سره ملګرتیا کوي، تا باندې حمله کوي. الا الذين دین رستو دو ذکر کړه، یو هغه دی چې تا یو قوم سره لوس کړی دی، معاهده شوی ده، نو داسې وګڼه چې منافقانو سره هم ستا لوس شوی دی، نو دی له امن او پناه ورکوي. دریم هغه چې هغې خپل عاجزي مخامخ کړه چې موږ نه جنګېږو، موږ د جنګ موډ کې نه یو، نو دې سره به هم نه جنګېږي. اوس څلورم قسم ذکر کوي. ستجدونا زردا چې بیا به مومئ آخرینا نور کسان، نور منافقان، یریدونا غواړي ان یأمنوکم چې په امن واخلي تاسو، ان یأمنوکم بالنفاق. سنور کسان دي چې اراده لري ان یأمنوکم چې تاسو په امن شئ، ان یأمنوکم چې تاسو نه امن واخلي په نفاق سره، ویأمنو قومهم او په امن شي تین خپل قوم په مصالحت سره. په جوی باندې تاسو ته وایي چې موږ تاسو سره نه جنګیږو، او خپل قوم ته وایي چې موږ در سره ملګري یو.
ستجدون زردا چې بیا به مومئ آخرینا نور منافقان څلورم قسم یریدون غواړي اراده لري ان یأمنوکم چې امن تنه واخلی تاسو ویأمنو قومهم او په امن دي شي قوم لري تاسو په امن شئ موږ نه جنګیږو او خپل قوم ته وایي چې تاسو هم په امن شئ موږ نه جنګیږو کلما هر کله ردو چې دی اوغوخته شي واپس کړی شي ال الفتنه په طرف د جنگ په طرف د شرک هر کله چې دی منافقانو ته आवाज وشي چې راځي مسلمانانو سره جنگ دی راځي کلما هر کله ردو چې واپس کړی شي ال الفتنه په طرف د جنگ یا په طرف د فساد په طرف د شرک اور کسو فیها نزغلی اغی طرف تا اور کسو فیها نو بیا وردن دکیگی اغی تا چې کله ورته اعلان وشو چې راځي مسلمانانو سره جنگ دی اور کسو فیها نو بیا زغلی اغی تا اور کسو دندکیگی سرکوزی شي اور کسو فیها نو دندکیگی سرکوزکیگی دغی جنگ طرف تا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ نو کدی ډډون کی تاسونا دی تیار دی جنگ تا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ کن بیرتکیگی نزال لکیگی د تاسونا خامخا جنگیگی او ډډه نه کوي وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ او نغورځي تاسو ته صلح او امن پیشکش درته د امن او د صلح نه کوي جنگ واړي فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَلَمْ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَلَمْ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ ندر تر جنگ د امن پیشکش کی د صلح او ندر نه لاس ودري فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ نو کنه جدا کیږي د تاسو نه وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ او پیشکش درته هم نکي د صلح د امن ولم يكفوا أيديهم او نبندي در نخپل لاسونه فخذوهم نبيای او نسي چې دی نه قلاریږي او نه سړیږي او نه یخیږي نو بیا راو نسي فخذوهم نو وی نسي بندګي وقتلوهم وی وجني حيث ثقفتموهم چرته چې بیا مومي واولئکم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبینا دغدی چې ما ګرځولې دې تاسو لرا پدی سلطانا مبینا دلیل سرګند نبی علیہ السلام ته الله وی او صحابه ته دغه قسم منافقان چې دو پړک دي اخلا یو سوی او زړه کې بل سدي تاسو ته یو سوی او کوي بل سو کله چې هم دی ته اعلان وشي چې راځي جنگ دی جګړه ده نو دی بیا ځغلي ځان رسي نو چې دی تاسو نه په ډډه نه اوړي او امن او صلح نه غواړي او لاس د جنگ نه بندي نو بیا تاسو هم لاس بر دی فخذوهم نو وی نسي وقتلوهم وی وجنه چرته چې بیا لائک کرو شیئر کرو اللہ کی رضا کے لیے ہم زمنگا ہر یو ویڈیو او ہر یو دا چې دی دا د قرآن ترجمه لفظی ترجمه درس اردو کم پختو کم الله در رضا د پر شیر کې او زمنګا لینک د یوټیوب او د فیسبوک دواړو لینک یو شان دي یعنی @. پولی کې او بیا با کیوں غټو لیکي ورپسې قرآنی معلومات د قرآنی معلومات پولی کې خوده کې بدا کیوں غټو لیکي وګوره دغه د لیکلي دي نه دا به تاسو داسې دا د فیسبوک لینک کوم او دغه یوټیوب لینک کوم ته او په دې کې د مولانا مفتی سید شاه صاحب قرآن د مولانا مفتی سید شاه صاحب د واتساپ نمبر پکې هم دی او زمونږ د واتساپ نمبر پکې هم دی نو علما سره خپل د حق حلال دغه نه مال نه امداد کوی نو زیاته غوره ده الله پاک په مال جان کې برکت واچي الله پاک خوشاله کا
او د دین ویډیو شیر کوئ، د قرآن ویډیو شیر کوئ، د اذان ویډیو شیر کوئ، د ګډېدو د ډولکو ویډیو مه شیر کوئ، په هغې به تاسو ته همیشه ګناه میلاویږي. السلام علیکم.